السلام علیکم خوږو اوریدونکو او کتونکو. خوږو اوریدونکو راځئ چې خپل کشران په متل او د متل په پس منظر پوه وکړو او د پښتو ژبې په خدمت کې خپله برخه واچو. متل د نورو ژبو په شان د پښتو ژبې یوه عظیمه سرمایه ده. متل په سلونو کاله زوړ تاریخ لري. متل دا قسمه خبرې ته وایي چې د بلې خبرې په شان وي او یا د بلې خبرې مطلب ښکاره کوي، څرګندوي او موږ په اسانه پوه کوي. بلکې دا هم ویلی کېږي چې متل اوږده قصه په لنډو ټکو کې بیانوي. نو راځئ چې متل او د متل په پس منظر ځان پوه کړو او نورو سره دا ویډیو شریکه کړو. متل دی چې اونې ته ګوره نو د سوري لاندې کښېنه او سړي ته ګوره نو سوال ترې کوه. دا یو عام متل دی. معنا او مطلب یې د الفاظو نه څرګند او ظاهر دی او چې د ضرورت په وخت کې کوشش کوه چې د اونې لاندې کښېنې نو اونې ته ګوره چې یاره دا اونه مطلب ماله خو سوری راکوي خو د سوري سره سره آیا د دې نقصان څومره دی او یا د کیکر اونه کولی نو د هغې سوری هم کمزوري. نو چې د داسې اونې د لاندې کښېنه چې د هغې سوری هم مضبوطي او د هغې اونې د سوري د وجې تا ته بل څه نقصان هم ونه رسي. یعنې که تاسو وګورئ نو د داسې اونه لکه اوس د بیرې اونه چې والي نو بیرې اونې نه که ستاسو خیال وي نو دا بور شانتې را رواني، دا سپین بور ترې را دوړېږي. نو که ته د هغې د سوري د لاندې کښېنې نو که هغه اونه غټه وي د بیرې پاڼه خو واړه هم وي هغسې سوری هم نه درکوي، خو بیا سوری هم درځي نو تا باندې هغه سپین بور راورېږي. او دې نه علاوه که تاسو د توت ونه وینئ نو د توت دا ونه هم تاسو له سوری درکوي او د هغې نه که کوم انسان لاندې کښېني نو توتان پرې راغورځېږي د میوې په دې وخت کې. نو میوې په دې وخت کې به هغه تا له نقصان درکوي او د توتان به د باندې راغورځېږي نو ستا کپړې به ګنده کېږي. یا که ته د کور ونه وینې او د دې میوې په وخت کې هغې د پیشکې کېږي نو د پیشکې نه ځان له بله تکلیف او مرض جوړېږي. نو ځکه مشران دا متل کوي چې یاره اونې ته ګوره نو د سوري لاندې کښېنه او سړي ته ګوره نو سوال ترې کوه. او بل خوا مشران دا دویمه اشاره چې کوم کوي دا سړي ته ګوره سوال ترې کوه. مطلب دا چې یو سړی تله او هغه جج کوه چې یاره دا کس ما څه یا زما دا کوم حاجت چې دی دا پوره کولی شي او ما سره امداد او مدد کولی شي که نه شي کولی. بعضې خلک داسې چې هغه امداد کول نه غواړي، امداد کولی شي خو امداد کول نه غواړي. نو دې کې دغې طرف ته هم اشاره ده چې یو انسان تا سره مدد نشي کولی یا د هغه حیثیت دومره نه یا د هغه وس طاقت دومره نه نو هغه نه سوال مه کوه. یا د داسې انسان نه سوال مه کوه چې هغه پیسې هم ورسره حیثیت یې خو هغه شوم پړقي کنجوسي او هغه چا سره ښه کول نه غواړي، چا سره نیکي کول نه غواړي. نو ځکه وایي چې مطلب انسان ته ګوره یا سړي ته ګوره نو سوال ترې کوه. نو دا د نن ورځې متل که متل هم خوښ شوي دي نو نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.